ویو قرضونو کې گیر دی کاروبار بند دی علماء وی دی ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي یو هغه دا وجه لیکلي چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وایي کنی شروع که درود شریف وایي غربت به نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي یا لیکلي په ده به الله مالداري راولي دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي دی به الله نور مالداري او نور مالداري به پې الله راولي بله وجه یې لیکلې ده سبب یې لیکلی دی د رزق د پراخۍ دپاره چې وی کله سړی په درستخوان ناست یو ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه واړه بوچړي پاتې شي چې دا دی رالی او دا خوري یو به دی الله غریب کوي نه او بل به د حافظه مضبوطوي د ده نه به ییر نه راځي نن سبا زنانو ته څومره د ییرو مسله ده ییر دی رانه ییر شو رانه چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري یو بای الله غریب کوي نه او بل بای الله حافظه مضبوطه کی د دې سړي حافظه به مضبوطه وي د نه به ییر نه راځي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دی به نه غریب کیږي نن سبا د غربت غټه وجه چې ده هغه د رزق بې قدري ده بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې بهیږي په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه بهیږي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را رواني د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روانه چې دی د رزق بې قدري کوي دا د رزق بې قدري ده دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ په دې الله د بنده رزق سیوا کوي دا بنده به نه غریب کیږي تاسو به لیدلي ډیر مالدار به هم داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي ډیره نیستي پې راشي دا دوی د رزق بې قدري وکړي هسې دا درستخوانونه داسې نولي په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترې نه هغه رزق والي او بل وجه لیکلی د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به بل نه ورکوي الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به بل ورکوي نه ورکون کې لاس الله اغستون کې نه جوړي چې کم سړی نفلی صدقات ورکي زکاتونه نه زکات خو پتا د الله حق دی خو به ته ورکې چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي خطا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار مونږ وایو چې وکړو چېرته او ټول کلي کې مشهوره کو زکات ورکوما زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به دې زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده
چې هغه څانګې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده په جنت کې نو دی به جنت ته ځي. سخي سړی الله ته نږدې دی، مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی. او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی، د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی. سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډیره ورکوي الله به دی نه غریب کوي، الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي. دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دی نفلي صدقې ورکوي. دا ډیر ښه صفت دی، دا ځان کې پیدا کو، غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دی نفلي صدقات ورکوي. دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوی الله، بس تقوا اختیار کړه، الله نه یریږه. قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی، نور راته پسې لږ سیوا وکړه، نور نصیحت راته وکړه. وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن، یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع که. فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء. د الله نه یریږه. ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه، نو وی چې د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. زمکه کې نور دی، مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي، مخ به دې روښانه وي، قبیله به دې روښانه وي. د قرآن تلاوت کوه، د قرآن تلاوت کوه. دا په زمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي. وزخر لک فی السماء، د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده، دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي. مونږ باندې کلونه تیر شي، روح کال تیر شي، مونږ قرآن ختم کو په ناظره. قرآن کال یو روجه راشي او بل راشي او مونږ پکې چرته قرآن ختم نه کو. نو نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کوه. ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیب د آسمانی کتابونه څومره نازل شوي وو. ما ته وی چې 100 صحیفې نازلې شوي دي او 4 آسمانی کتابونه. د اسمان نه 100 صحیفې راغلي دي او 4 آسمانی کتابونه دي. ما ته وی چې 50 صحیفې چې وي دا په حضرت شیس علیه السلام نازلې شوي وي. 13 صحیفې چې وي دا په حضرت ادریس علیه السلام نازل شوي وي. او 10 صحیفې په ابراهیم علیه السلام او 10 صحیفې په موسی علیه السلام د تورات نه مخکې. نو ټولې 100 صحیفې وي او 4 آسمانی کتابونه او 100 صحیفې دا اسمان نه را نازل شوي. ما ورته وی چې د الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه لیکلي؟ الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه؟ ما ته وی هغه ټول مثالونه، هغه ټول مثالونه. د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې وي هغه مثالونه. ما ته وی چې لکه یو مثال پکې دو. د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې یوه خبره دا وه چې ای قبضه کوونکیا مغرور بادشاه، اید قبضه کوونکی او مغرور بادشاه چې په ملک ته قبضه کړي او غرور د پکې وي. ما ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسه په پیسه جمع کا، ما ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي. دا د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې لیکو چې ای قبضه کوونکی او مغرور بادشاه، ما ته دنیا ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسې جمع کا، ما خو ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي. د مشر نه به الله دا تپوس کوي په ورځ د قیامت. ټیک ته چې تپوس یو دی خو دا ډېر ګران دی، دا ډېر ګران کار دی مشري کول. دې نه امان غواړئ، امان امان. یو تپوس پته الله کوي چې ته ما مسلط کړی وي، ته ما مشر کړی وي،
تاله مې ذمواري درکړې وه خو د دې دپاره چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي ما ته د پلانکي ځایونو نه د مظلوم آواز راغلی او ماله د هغې جواب راک عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ روان دی ماشومان یې په جړه ولیدل چې ماشومان یې په جړه ولیدل ورغې د هغې حال احوال معلوموي شپه ده هغه وږي دي هغه ماشومان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورغې هغې لی د بیت المال نه سامان راوړو یو څه بل او ناستې ورته چې هغه سامان یې ورله پوخ کو او هغه سامان وړو او وړو لبې شروع کړې او خندی شروع کړه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ترې روان شو هغې پورې ورته ناست دی یوازې دا نه چې دام حق ورا مې وړو د الله نه بیا ورته ناس هم دی غلام یې وایي ما ته تپوس کو چې دا ناس څه ته وي ما ته وی چې دې ته ناسومه که قیامت کې رانه الله تپوسو کی چې ستا په رعیت کې په پلانکۍ شپه باندې ماشومانو جړلي و ماله د هغې جواب راکه زه به ورته وایم چې الله هغې پورې ورسره ناسومه چې د څو پورې مې هغه ماشومان خندولي نو والله چې مې خندول نو هلته زه راپاڅېدلی ومه نو هو د جړا جواب یې په خندا واله الله ما خو هله پرېښي و چې کله مې وخندول نو را روان شومتې نو الله به ورته وایي ما ته دې دپاره لیږلی وې چې ما ته د مظلوم فریاد راونه رسي د مظلوم خیره راته راونه رسي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کلم د علاقې حاکم مقررو مشر به مقررو گورنر به مقررو نو چې خبرې به ورته وکړلې نو یوه خبره به ورته پکې لازمي دا کولوي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ګورې گورنر د مظلوم د خیرونه به ځان ساتې ګورې د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې پرده نشته دی ګورې وی اگر که دا مظلوم نه دا کافر ولی نه اگر که دا مظلوم چې ظلم ورسره وشي که دا کافر ولی نه خو د خیرو او د الله په منځ کې پرده نشته دا سیده خیږي سیده حدیث مبارک کې راځي د مظلوم د خیرو په اسمان کې استقبال کیږي دسی زر دا قبلیږي چې د مظلوم دا یو او دا یو پریاد او دا یو اسویلی اسمان ته وختو الله به د دې تپوس کوي دا پریاد ما ته ولې راغلی ما ته څه دپاره مقرر کړی وی ما وی چې دا پریاد ما ته راونه رسي او ما ته په پلانکي ټیم د یو مظلوم پریاد راغلی پلانکي ټیم و چې مظلوم چغې وخلې او د مظلوم پریاد ما ته راغلی نو د مظلوم خیره نه رد کیږي نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته یو وصیت دا کو چې اتق دعوة المظلوم چې د مظلوم د خیرونه به ځان ساتې کوشش کو د لاسه چرته ظلم ونشي چا سره مظلوم یوازې دا نه دی چې ته د قوم مشر او قوم ته حق نه ورکې دام ظلم دی خو کور کې چې ته اوسې ستا د لاندې کور کې خلق دی رعیت دی په هغې باندې به هم ظلم نه کوې دام ظلم دی دا ظلم نه دی د دې نه بل نن سبا غټ ظلم شته چې کور کې به بیبي وي په نکاح به اغستی په حلال نکاح او هغه بیبي به د تابعداري د په کور کې به ناستی دله به چای روټۍ او د نظم انتظام به برابري او دې په کلونو باندې د هغې سره خواږه خبره نه کوي او هغې ته کنزل کوي عمر بر د هغې سره ظلم شروع کړی دا ظلم نه دی دا مظلوم نه دی دې کور کې چې دا خیرو کې اتق دعوة المظلوم د دې نه بل غټ ظلم شته دا کله 20 کالی کله 30 کالی د چا سره د بیبیانو 20 کلونه وشول د چا سره 30 کلونه وشول چې 30 کاله هغه ستا په کور کې ناسته ده او ته خوږه خبره نه کوې خوږه خبره ورسره نه کوې او ظلم ورسره شروع دی او معلقه دې ساتلې ده او تنګه دې په کور کې راوستې ده نو هغه چې شپه شي او ماښام شي نو یو لاس اوچت کړي ډېر خلق نن سبا چې مشکل کې نښتې دی خاوندان
د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې په خلاف ښځو لاسونه اوچت کړي دی وایي دا خو زما څه مور نه ده چې ما ته خیرې کړي چې قبولي به شي دا خو مې مور نه ده زوا مور دې نه ده خو مظلومه ده او د مظلوم د خیرو په اسمان کې استقبال کیږي استقبال الله به د دې تپوس کوي نو نبی علیه السلام چې به حاکم مقررو مشر به مقررو ورته به وي اتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرو نه به ځان ساتې چا سره به ظلم نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي نو څومره خلق چې زمونږ ماتح وي که هغه بیبیانې دي که هغه نوکران دي که هغه شاګردان دي که هره کې زمونږ د حکم د لاندې وي پکار ده چې د هغې سره ښه روابط کوو ډېر کرته دا مشران نه خبر او هغې پسې شاته په رعیت کې خیري شوروي خیري کوي نو د ده سمه ورانه لګي او ده ته پته نه چې دا څه وجه ده دا کور کې مظلومانو لاسونه اوچت کړي 20 کاله چې یو بنده د ښځې سره زیاتې وکړي 20 کاله هغه په کور کې معلقه ساتلي او هغه 20 کاله لاس اوچتي د ده به مخه سمه شي دی به سم کار کوي هغه به وران لګي نو دا د الله مخلوق دی دا الله زمونږ په نیک الله د نکاح د وجې نه دا مونږ ته داسې تابعداري کړي دي او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي د خاوند نه به د ښځې متعلق حساب په قیامت کې زه پخپله علم پخپله دا حساب به الله پخپله کوي د ښځې او د خاوند متعلق نن مونږ په دې کې څومره بېغوري کوو مونږ خو وایو چې بس په نکاح مې واغسته نو دا مزدورم ده دار سر صدا باس نه د دې به یوه خبره هم نه منظورېږي دا زما ښځه ده او زه یې خاوند یم خبره ختمه ټیک ته چې ته یې خاوند یې خو دا د الله یو بندم دی په دې نیت هم ګوره چې دا یو د الله بنده دی ستا به هم یوه خور د چا په کور کې واده ستا به هم یوه لور د چا په کور کې واده نو که د هغې سره داسې ظلم کیږي ته به خوشحاله نو هلته مور او پلار ټوله محله د دې د لاسه ټول کلی بګړاویږي رب العالمین دې مونږ له د عمل کولو توفیق را